السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک په رکوع او سجده کې د امام سره چې شریکان کیږي هغه طریقه یې غلطه وي، د شریعت موافق نه وي. صحیح طریقه د رکوع د شراکت غدا ده چې یو شخص راسي او امام په رکوع کې وي، نو دی دې په ولاړ سره تکبیر تحریمه ووایي، غوږو لر د لاس ووسي، بس بیا دې سیده رکوع لره ولاړ سي. د تکبیر تحریمه وروسته دې بیا نه لاس تړي پر نامه باندې او نه دې دویم تکبیر وایي. ډیر خلک دا رنګه وي چې هغه راسي تکبیر تحریمه خو په ولاړې ووایي، بیا لاس وتړي بیا دویم تکبیر وایي. دا طریقه صحیح نه ده. دغه رنګه ډیر خلک بیا د رکوع په حالت کې تکبیر تحریمه ووایي، هغه هم صحیح نه ده. نو صحیح طریقه دا ده چې دا کوم موږ بیان کړه. دغه رنګه ډیر خلک چې راسي امام پر سجده باندې وي، نو دوی د دې انتظار کوي چې امام د سجدې څخه راپورته سي بیا دی ورسره شریک کیږي. دا طریقه هم غلطه ده، بلکې تکبیر تحریمه دې ووایي او سیده دې سجدې لره ولاړ سي. که څه هم دا رکعت په سجده کې چې دی ورسره شریک سي دا رکعت د نه وي نیوی، خو هغه ثواب د سجدې ورته ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.